السلام علیکم. یو سړی و بشیر نوم یې و او هغه به چرس کل او بدعمله به ګرځېدو په چرسي مشهور و. بیا پې خدای فضل وکړو نو داسې چلو شو چې تبلیغیانو پې لږ محنت وکړو نو تبلیغ ته روان شو. مونځ او داسې شروع کړو، چرس یې پرېښودل، بدعملیان یې پرېښودې. نو چې کله به په جومات کې تاسو ته د تبلیغ د ترتیب پته ده، د مانځه نه پس اعلان وشي چې یاره روڼو کښېنئ، لږ به د دین او د الله او د رسول خبرې کېږي، بیان به کېږي. یو کس به پاڅېدو، بیان به یې کو. امیر صاحب په اوله ورځ چې بیان وکړو نو هغې کې دا مثال ورکو چې یاره دا وګوره زموږ سره دا بشیر چرسي دی، ده به مخکې چرس کله او ډېر بدعمله به ګرځېدو، اوس پې خدای فضل وکړو د تبلیغ په برکت باندې راغلی دی، اوس دی مونځ شوی دی او بدعمله یې پرېښي دي. بیا به کېناستو، بشیر غریب به په صف کې غلی ناست و. په سبا بیا داسې بیان ته چې پاڅېدو، امیر صاحب بیا دا کیسه شروع کړه چې یاره دا بشیر دی موږ سره په ټول جومات کې بیا دا کیسه شروع کړه. ده به مخکې چرس کل، بدعمله به ګرځېدو، اوس دا د خدای په فضل وکړو دا د جومات ته راغلي مونځ او دس هم کوي او تبلیغ کې هم ګرځي. چې 4-5 ورځې متواتر امیر صاحب دا بیان په جومات کې وکړو نو دا بشیر چرسي ورته پاڅېدو، وی امیر صاحب دومره خو زه هغه چرس چې به مې څکله او بدعمله به ګرځېدم نه هم بدنام شوي، دا څومره چې تا زه په جومات کې په دې مونځ او دس باندې راوګرځېدم، راواوړېدم او تا زه بدنام کړم چې هر ځای کې دا کیسه کوي چې دا بشیر چرسي به چرس کل، اوس راغی او دې ټیک شو. دا مثال مې دې پې وی چې میاں نواز شریف پرون بری کو د مختلف کیسونو نه، نو نواز شریف به د خپلو مشرانو ته وایي دا چا چې وله دا سهولتکاري کړې ده چې دومره خو زه بدنام نه وم، په هغې موده کې چې کله ما غلاګانې کولې، کمیشنې به مې په موټروی کې اخیستې، بچوله به مې په لندن کې فلیټونه او په دوبۍ او په سعودي عرب کې جایدادونه جوړول او دا هر څه به مې کول، خو دومره نه هم بدنام شوي. دا څومره چې تاسو زه په دې جعلي طریقې سره د کیسونو نه خلاص کړم او اوس بدنام یم او څوک مې یقین نه کوي چې دا هغه نواز شریف دی چې دې اسټیبلیشمنټ او دې ریاست مونږ ته وی چې یاره دا غل دی، جی آی ټي جوړه شوې وه، 15 د سپریم کورټ ججان ناست وو، 6 میاشتې ټرایل وشو، د ده سره هیڅ ثبوت نه و چې دا جایدادونه د لندن فلیټونه د په څه جوړ کړه، پیسې کم ځای وګټلې، څنګه لندن ته لاړې، څنګه یې فلیټونه واخیسته. فلیټونو نه انکاري دی او د دې مخروطیه په دور کې چې کله اشتهاري و د عدالت نه 4 کاله د په هغې فلیټ کې تېر کړه. نو نواز شریف به وایي چې دومره خو زه هغه دغه کې نوم بدنام، څومره چې اوس تاسو په دې جعلي طریقه د عدالتونه مینج کړه، نیب مینج شو، دا هر څه مینج شو او زما کیسونه مو ختم کړه. ما ته بشیر چرسي را یاد شو او میاں نواز شریف یو شانتی دي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.